دا مې د جامو حال دی د دې نه نه جامې اغوستل ښه دي چاله لاړ شم څه وکړم دا په طالبانو کې وو او تاسو را پرېښودل کورونه اوسئ وله وسېزل نو چې را پرېښودو نو څه کوئ موږ پې تباه و برباد کوئ څه وکړو چاله لاړ شو چاته جړه فریاد وکړو ولالي نوم دی وایي چې زه په عیسایي کې یم او ته څه چل کې ورشه وکړه نو زه خو مجبور یم زه هېڅ نشم کولی چې زه تاڼې ته راشم نو زه مجرم شمه او دوی چې دی نو خلاصي شي زه کورونو ته په کورونو کې ناسي زه په تاڼه او تحصیلونو باندې ګرځم زه خپل فریاد او خپل زغم چا ته تېر کړمه زه دا خبره کول غواړم چې زمونږ کم ویش چې شوی دی زما پلار عیسی اغستی سلطان امیر اغستی بختي امیر اغستی امیر بشر اغستی سلطان بشر اغستی اوس پاتې زمونږ حصه ده نو په دې کې وایي چې یاره تاسو مونږ له پکې ځګی راکړئ د ګیراج ځای نو ستاسو دی که تاسو مونږ له ځګی نه راکوئ نو ستاسو نه دی نو لکه څنګه تاسو په خپل جیداد کې چې دی ځای درکړمه تا خپل حصه اغستی ما پلار خپل حصه اغستی ټولو ته خپل حصه والا شوې ده اوس تاسو خپل حصه د ځان سره کوئ زمونږ حصه مشترکه کوئ نو چې زه تاڼې ته راشم نو زه مجرم شم او دوی چې دی نو خلاصي شي زه کورونو ته په کورونو کې ناسي زه په تاڼه او تحصیلونو باندې ګرځم زه خپل فریاد او خپل زغم چا ته تېر کړمه زه خو ستړی شوم زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ما له خپل وخت راکو او زه رالم ما دلته کې خپل فریاد وکړو نو زه دا مطالبه کوم چې دې ټول نه زمونږ چې دی هغه ګواښ وکړی شي او بل چې دی د سلطان امیر زوی دی او انورعلي نوم دی وایي چې زه په عیسایي کې یم او ته څه چل کې ورشه وکړه نو زه خو مجبور یم زه هېڅ نشم کولی زما حکومت ته دا خواست دی چې دا په طالبانو کې وو او تاسو را پرېښودل کورونه اوسئ وله وسېزل نو چې را پرېښودو نو څه کوئ موږ پې تباه و برباد کوئ څه وکړو چاله لاړ شو چاته جړه فریاد وکړو د کوکړۍ تاڼهدار دی د هغه ډېره شکریا ادا کوم ډېره مهرباني د هغه یې راولي او دلته کې تاڼې ته یې راولي چې عدالت ته یې راپېښ کړي عدالت یې پرېږدي نو چاله لاړ شو او چاته فریاد وکړو موږ تاسو له راغلي یو تاسو ته د ټولو نه خواست کوو چې زموږ د اواز چې دی د ټول قوم ته واضحه کوي مونږ ریپورټ وکړو بیا هغو راولګېدل چې دی نو ډي ایل سی ته یې درخواست وکړو په ډي ایل سی کې مونږ 15 تاریخ وکړل دوی ته یې ویل چې یاره تاسو کاغذونه راوړئ مونږ ته یې تاسو هم راوړئ نو مونږ سره خو نه او دوی چې دوی پیسې ورکړې ځان لې جعلي کاغذونه رخ کړل او کاغذونه یې راوړل په عدالت کې هغه په ډي ایل سی کې هغو له ورکړل نو ډي ایل سی والا وی چې لاړ شئ تاسو ځان له خپل کیس داخل کړئ نو دوی مونږ ته وی چې تاسو کیس داخل کړئ نو ما ورته چې مونږ خو غریبانان یو په څه باندې کیس داخل کړو زمونږ ځمکه مونږ ته پرېږدئ وی چې په یو قانون یې درته نه پرېږدو مړی به پکې وشي نو ما یې مونږ خو مړی نه کوو تاسو وکئ زمونږ سره ډېر بې ظلم شروع دی د هغه وخت نه واله چې زه را پیدا شوم د دې وخته پورې زمونږ سره ظلم کېږي زیاتی را سره کېږي زما یو طرف بختي امیر دی یو سلطان امیر دی یو مې د تره زوی د عدالت خانو دوی به موږ ظلمونه کړي ډېر زیات او بېګاره پسې راغلي وو کور ته وهلو له زما دا یو ورور دی دا یې وهلی دی په تماچه باندې دا سره له خو کړی دی بیا چې هغه زه پسې لاړم ما واله خلاصون کوم ما د خپل روح خلاصوو هغه یو راولګېد اختر علي نو پلار نوم یې سلطان امیر دی ما واله خلاصون کوو او راوی د انګل په ما باندې او بختي امیر ورته آواز وکړو چې ورشه کلاشنکوف راوړه دا تماچو خبرې نه دي او نه د تماچو باندې دا کارونه کېږي چې ما څنګه د خپل رور راونیو ده به ما راوه د انګل ده زما د مکمل جامې شلولې دي دی زما د جامو او زما د کپړو دا حل دی دې نه خو مطلب دا ده چې دې نه خو مرګ غوره ده چې زه مړ شم نه به بهتره یم زه خو دومره حد له راغلی یم چې زه خپل بچو سېزل د پیمان چې تیار شیم چې خپل بچو وسېزم زه دې حد ته راغلی یم لکه زما پلار یې وهلی دی زما مور یې وهلې ده زما خویندرونه یې وهلي دي زما پې هېڅ وس طاقت پې زما نه راځي دغه 24 ګنټې به ما پسې تماچې ټوپکې را پسې راوړي کلاشنکوف یې راوړي او په هېڅ قانوني باندې نه راځي خدای پاک زه څه چل وکړم بې انتهایي کمزور یو عاجزانان یو کمزور یتیمانان یو مور یې مړه ده خو زه دا خبره کومه د حکومت نه دا درخواست کومه چې د خدای دپاره زمونږ د دې ظالمان نه زمونږ د خلاصیت زمونږ وکئ مونږ نو په هېڅ نه پوهېږو زه قرضداره شویم ډېر زیات بار په ما رپورټونه دي تاڼه تحصیل ده راباندې ضمانتونه کومه په هغې کې زه 1 لک روپۍ قرضداره شومه کله د یو چا نه مې 10 زره قرض کړي د چا نه مې 20 زره قرض کړي چا نه مې 15 زره قرض کړي زه راغلی یم عدالت ته او زما خو هېڅ وس طاقت زما نشته دی خو زه حکومت ته درخواست کوم چې زمونږ د خلاصۍ د خلکو نه وشي ډېر ظالمان دي تر اوسه پورې تقریبا خو پوره وخت یې وشو چې د طالبان یې کوو د کورونه سیزلی شي دي هر څه نه ختم شي اوس بیا راغلي دي ټوپکې تماچه ته بیا سنډئ
او لکه زموږ څه وس طاقت پې زمونږ نه راځي. زه دغه سوال کوم چې لکه زمونږ د خلاصې وشي دي ظالمانو نه. او دا چې کوم دي دا زما ترونه دي، د یو تر نه مې بختي امیر نوم دی، د بل نه سلطان امیر نوم دی، دا بل مې د تره زوی دغه نه پلار نه سلطان بشر نوم دی، عدالت خان نوم دی. او دا بل چې اختر علي نوم دی د بختي امیر د سلطان امیر زوی دی. او په خپل چې کوم دی د کوم ظلم او زیاتې زیات چې کم کوي نو دا دغه دی د اختر د بختي امیر دی.